ډېر ښه خوند کوي په صحیح معنا ډېر ښایسته شینګښتي ده ډېر په زړه پورې موسم دی او د برېښنا او د تنه دربی دی شاته آبشار دی دا وګوره زما شاته لاندې آبشار را روان دی او د غر پر سر موږ راختلي دا شاته وګورئ بیکګراونډ او دا مخامخ وګورئ زما انډیوالان ناست دي جهانګیر او نعمان دی یاسر کاکړ دی ډېر په زړه پورې ځای دی ډېر ښایسته ځای دی اصل کې موږ راغلي وو سلیاز ډېر مشهور ځای دی د ژوب دا بالکل د سلیاز سره ټچ دی یو کوچنۍ شله ده په هغه کې بیا دا اوبه راځي بیا لاندې د آبشار شکل اختیار کړی دی ډېر خوند کوي ډېر ښایسته په زړه پورې دی سړی مس څه حاله دی ښه یې جوړ یې په خیر طبیعت ښه دی څنګه یې ای رمې څه خپلې دي ای کږدۍ هم خپلې دي ای نږدې کږدۍ دي که نورې ای نږدې دي څوک یاست مهاجر یاستئ مهاجر کې څوک یاست مهاجر چې عمرخیل ښه پونده یاستئ ښه نو سږ کال خو ماشاءالله غره آباد دی لا وطن آباد ده اوس تی کومه خواته روان یاستئ کته روان دا چیرې دا دغه خواته پنجاب نه ځئ که افغانستان نه ځئ نه پنجاب نو پنجاب کې بیا هلته رمې لکوي لکوي نو داسې ځای شته چې ته رمه بوځې اوس ته ګرځې نه د چا دغه ته خو نقصان نه رسي نه رسي هلته خو مځکې ډېرې دي نه آباد دي دا وجې یم ښه دا څه شی ده دا موبایل کې چې بیا راځي نه یا چې موبایل کې ګورې هغه ده انا بیا ستا کلیوالي ځای هغه بیا ګوري نو چیرې ده انتظار ځای که افغانستان کې وو که پاکستان کې وو چې پر پیښ شي او ته افغانستان کې د کوم ځای یاست افغانستان چې را کمردین سره های نږدې کمردین کمردین وازه خوا وازه خوا وایي د پاکستان په خوا کې یاست که د افغانستان په پوله کې یاست زموږ پاکستان تو پاکستانیان هستې نو مهاجر خو نه هستې ای د پاکستان تاسو کوم ځای یاست موږ د کلاسپلا یو کلاسپلا دغه ځای راغلي یاست هغه خو نو ژوب دی موږ د کلاسپلا راغلي یو څومره راغلی دلته څومره څنګه ښه یې څه نوم د دی ټاټی خو د بل نوم دی هغه خو د مور پلار د نیاز نوم دی اصل نوم د چیش دی اصل نوم د څه دی غیرت خان اصل نوم سړی یادوي ښه ونه ښایسته نوم دی د غیرت خان غیرت خان څنګه یې ښه یې مالداري ګورې رمه ګورې څه نسي غږېدلی یار څپلۍ دم داسې پرېسېږي په دا غرو کې ګرځي سبق خو نه وی سبق نه وی سبق د زړه غواړي زړه دې نه ورته غواړي په دا په تکي کې چې شلومبې دي که اوبه دي چې ښکارک څنګه په تکی جوړ کړی دي دا اوس به اوبه سړې دي ښه نو داسې ختمې سي بیا چیرې ډکوې غیرت خانه داسې خالي سي بیا چیرې ډکوې بیا نه ډکوې ولې بیا که تږی سي بیا به تېز څښې دا غواوې د چا دي ښه دغه دی دا غواوې دلته ډېرې دي دا د چنګ ښه هغه بیا مالداري نه کوي بیا خالي غواوې ساتي بیا خرڅوي موږ سرګړي سرګړي چیرې دی اورېدلی دی سرګړي څنګه نه دی اورېدلی تا اورېدلی خامخا له بابا له چا دې بیا اورېدلی سرګړی ورسه په مخه ده ښه عزت خانه ورسه خپله رمه په یایه نو ته را دلته سم کښېنه خو ما دا دغه لږ نږدې راځه دلته کښېنه داسې کښېنه نو بیا په لیول کې راسي د دې داسې کې نو اوس کې وګایه که اوس هغه غږېدنګ د داسې حال ستا نوم څه وایي خان څو رمه ده ماشاءالله دا خو سم سرمایه‌داره یم نه اوښې دا لرئ
ښه خالي بزي پسونه دي ځای په مال دی که مړی دی بزې دي میږي دي ښه نو وري نسته وري په څو خرڅوئ وراسته به د 15 د سږ کال غمنه ولې سږ کال څه بیا اعظمه زه ولیدې او نو دونې ګران دي و په 18 په 19 موږ خرڅ کړه څه بیا اره خرڅ کړه قسم ده ما خو بیخي ډېر ګران خرڅ کړي دي ماشاءالله ما سره سږ کال به دا 8000 روپۍ وي زموږ سره مغه ورسې ورس په مخه د ښه په مخه د ښه عزت خانه دا یو خانه بدوش یا موږ په پښتو کې چې کوچي ورته وایي د ده رمه و رمه پیایله اوس دلته د دوی کورونه دي کږدیانې ولاړې دي لاندې مخامخ تاسې کتلی سئ نو اوس دوی دي په دا غره کې ډېر ښایسته شین غر دی په دا غره کې دا خپله رمه پیایي بیا به ماښام چې مازدیګر لمر پټېږي بیا به بېرته راځي وایسې خو پښتون چې دی دا ګرد مالداره قوم پاتې سوی دی خاص کار بیا د ژوب دغه سیمه چې کومه ده دلته مالداري ډیره زیاته ده ولې دا غرونه چې دي ډېر ښایسته آباد دي د غرو دا خاص دا لمنې چې دي دا تک شنې ولاړ دي سږ کال خو بیا ماشاءالله بارانونه هم ښه ډېر ښایسته وسول نو دا ډېر زبردسته خوند کوي دا د غره ماحول او له ښاره زه لږ راوځې له ښاره زه راوګرځې یو ورځ به سړی راسي غره له او څه اوټینګ وکړي پکنیک جوړ کړي نو انسان ډېر برابر سي داسې وي کله د ګاډۍ او رالینګ چې د انجن غور وکړي زما په خیال ذاتي طور زه هر سړی به دا ډېر انجوی کوي ډېر خوند به پر اخلي